د بېباک رایې ګرانو کتونکو ولی محمد خان سابقه د صوبایي اسمبلۍ امیدوار هغوی سره به خبره ترې کوو د فیلډ مارشل د دغه تقریر حوالې سره کوم تقریر چې فیلډ مارشل کړو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره د زمونږ د نن سبا د پوج چې کومه پالیسي ده زما د پخوانه د دې د پالیسو سره مخکینۍ چې کومې پالیسۍ وې زما ورسره اختلاف و. که هغه د هغوی افغان پالیسي وه غلطه وه، که هغې نورې پالیسۍ وې هم ټیک نه وې، خو زمونږ دا فیلډ مارشل حقیقت کې د دغه نه به یې لرې کړو یو وړخ نه، ځکه چې څه مخصوص خلک د هغه ذاتیاتو تجزیه او هغې خلافت کوي. خو زه ورته ایز د ملک په مفاد کې چې کوم ګورم نو د هغه چې کوم کردار پاتې شو په دې کال نیم کې، که هغه د افغان وار څه خبره ده، که هغه د دلته چې کومه د اندروني دهشتګردي ده د هغې خلاف هغه کوم جنګ کوي، او یا د انډیا سره چې کومه زمونږ غټه معرکه راله او کوم جنګ وشو او الله پاک موږ له بری راکړه، زمونږ د ټول قوم سترګې اوچتې کړې، هغې کې د فیلډ مارشل ډېر غټ کردار و. نو ابل چې هغه کوم تقریر کړی هغه هم په دې لیول باندې کړی دی چې یاره موږ چې کله اټیک وکړو انډیا اول غلطه وکړه، اټیک هغوی وکړو، موږ دفاع وکړه، خپله دفاع شروع کړه. نو حقیقت کې هغه دا خبره وکړه چې لکه موږ د ټولې دنیا په نظر کې یو کمزوری ملک ښکارېدو، خو د الله امداد موږ له راغی. دا ډېره زیاته داسې خبره وه چې په ما یې دا ویښته ودروله. حقیقت کې هغه او ما هم کتل، ما به وایي چې څنګه به داسې موږ د دونه غټ ملک دغه کوو، خو د فیلډ مارشل چې کومې اندازې سره د انډیا خلاف جنګ وکړو او هغه بیا را کومه خبره وکړه چې ما له د الله مدد راغی. نو بالکل له د الله مدد راغلی دی، او هغه چې په کوم ټیم کې شروع کړې وه د سار د مونځ نه پس، او هغه کوم جنګ له کوم نوم ورکړه سیسا پیلای دیوار چې هغه کوم بنیان المرصوص نوم یې ورکړه، او کوم هغه الله ته مخامخ شو او د الله نه یې سوال وکړو، او هم هغې اندازې سره حقیقت کې چې الله مدد راغی او موږ په ټوله دنیا کې سرخرو شو. او هغه انډیا چې ټول عمر د پاکستان د ښکتوالي دپاره، د پاکستان د بېعزتۍ دپاره، د پاکستان یو داسې کار یې نه دی پرېښی چې هغې کې د پاکستان الله پاک هغوی له چې کوم دی فیلډ مارشل له بری ورکړ او د پاکستان نوم په ټوله دنیا کې الله پاک وخېجو. او موږ ټول قوم د فیلډ مارشل د دغه چې کوم دی نو ما خو په هغه ورځ هم مظاهره کړې وه، د هغې نه مخکې د حملې نه مخکې ما یو غټه مظاهره په پیښور پلیس کلب مخې ته کړې وه، او موږ خپل آرمي چیف ته ویلو چې قوم تاسو سره شانه بشانه ولاړ دی، او موږ د دواګانې هم کړې وې او هغه دواګانې الله قبولې کړې. خو دغه ګنونه حرکت د دې ملک چې دننه روان دی انتشاریانو دا خبرې په پوج پسې دي ته دا کم کسان چې دي که نه دا خبرې کوي دا د پلار هغه بګړه هو اولاد نی دوی به هغه خلکو ته پلاران ویله. اوس دا چې کوم دی هغه بګړه اولاد دی او پلارانو دوی په جیل کې اچولي دي. بګړه چې زوی دې بګړه شي نو ته یې بیا جیل کې اچې، اولاد کې بیا چې